بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه مې واخلئ ملګرو. اختر رانږدې دی، تقریبا یو 15-14 ورځې به پاتې وي یا دې نه کمې به پاتې وي. او ډېرو خلکو څاروي اخیستي دي او ډېرو خلکو څاروي نه دي اخیستي، ګرځي ورپسې. یو خو دا خبره ده چې دغه څاروي تاسو والئ نو د سره ډېر برکات راځي. زموږ اکثر له دا تاثر وي، موږ وایو یاره د اختر په شپه به والو لږ ارزان به هم راته میلو شي، او بله خبره د ساتنې نه به دغه فارغ وي. د ټول اول خو دا ده چې لکه دا قرباني دې څه شی د قربانۍ په بیکګراونډ کې مونږ وګورو که دا قرباني په دې ځناور نه وي او زمونږ پیغمبرانو علیهم السلام دغه قرباني نه وي ورکړې، نو مونږ او تاسو به نن په خپل کور کې د خپلې خوښې بچي حلالولو. زمونږ د بچي چې ګوته خوږ شي نو مونږ ورسره څومره جاړو. حلالول خو ډېره لرې خبره ده، قربانیان یې هغه خلکو ورکړي دي. مونږ او تاسو د هغوی د غلامانو د خپو خور هم نیو. خو چې کله دا قرباني راغله نو ټول کال زمونږ دې قربانۍ ته انتظار وي. بیا دې قربانۍ کې مونږ کنجوسي کوو، مونږ وایو چې څاروی ورکه لږ ارزان شي. وایي د ټولو نه ګران څاروی والا، د ټولو نه ګران څاروی والا دا دې ته وګوره چې ستا د بچي په بدله کې دا څاروی ته حلالې. نو تا ته خپل بچی څونه خوږ دی، دا څاروی دومره خوږ پکار دی او دومره ښایسته پکار دی. د وینا مقصد مې دا دی چې یو خو څاروي ته کتل پکار دي چې په غاښ پوره وي. بله خبره دا ده چې لکه لکې مکې کټ را کټ نه وي، مات پوټ نه وي، ړوند نه وي، لکه دې ټولو خبرو ته کتل پکار دي. بله خبره دا ده چې لکه دا مخکې نه اخیستل پکار دي، په دې باندې فخر او ویاړ محسوس کول پکار دي چې مونږ او تاسو مسلمانان یو. مونږ سنت ابراهیمي چې کوم دی هغه ژوندی کوو. نو آیا سنت ابراهیمي څومره متبرک شی دی؟ دا خو د الله تعالی احسان دی چې زما او ستا یې په دې کې حصه کړې ده. ډېر خلک داسې دي چې پیسې واله دي، استعداد واله دي، الله تعالی پې قرباني نه کوي، دغه سنت ته نه ادا کېږي. نو دا څاروي دلته کېږي، دې ملګري نه تپوس کوو دا ته راوستي دي. ډېر زیات څاروي خو دې کې لکه د پنجاب سایډ دي، زموږ دلته لوکل څاروي ډېر کم دي. نو ده نه تپوس کوو څنګه چلېږي، خیر دی، خیریت دی، صحت مزاج ښه دی. تاسو څاروي دغه نه راولئ پنجاب نه. نو هلته ارزان وي که څه وجه ده؟ برابر ګران وي. دلته لوکل څاروي کم نه دي، لږ دي که نه. د دې ریټونه څه دي؟ لکه فرض کړه اوس دا سخی دی، د څه ریټ دی؟ 2,10,000 او داسې دغه یو 2,00,000 او هغه دې نه سپک دی 1,00,000. لکه تقریبا یو کیټګري کې دي. دا هم ستاسو دي دا څاروي. دې کې خو لوکل نشته که نه، ټول پنجاب سایډ دي که نه. ملګرو د دې ګیا د دې خصمانه دا ملګري دا بیماریان دي، د هلته نه راولي د مزدورۍ دپاره کال سر لکه دی دې ته کتنه وي دلته راځي دغه څاروي. نو ډېر خلک داسې وکړي چې څاروي والي چې دوی سره یې پېژنګلو وي نو دوی ته وایي دې رانه ساته. ډېر خلک داسې وي چې لکه څاروي بوځي خپل کور ته خپل دغه ته انګړ ته یې بوځي ولته بیا لکه ساتي که نه. نو بهرحال لکه زما خو دغه وینا ده او دغه مننه ده چې لکه څاروي اخیستل پکار دي، ښه نه ښه څاروي کتل پکار دي. او بله خبره دا ده چې د دې ساتل هم لکه ضروري ده چې دی مونږ وساتو او د سره ډېره زیاته مینه وکړو. د حضور صلی الله علیه وسلم د ارشاد مفهوم دی چې حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ته وایي چې زه ستا د حصې څاروي حلالومه راشه ته جغ ته ودرېږه. د هغې مقصد دا و چې لکه کله وایي څاروي حلالېږي نو د ده دا وینه وروستو په دغه باندې پرېوځي په ځمکه باندې او ستا ګناهونه الله تعالی مخکې دغه کوي، معاف کوي. نو د دغې خبرو خیال وساتو چونکې دغه او دې تاجرانو حضراتو ته هم دا وایم چې لکه چونکې ګراني ده، هر طرف نه ګراني ده، نو تاسو خیر د مناسب ګټه دې کې وساتئ. لکه غریب خلک دي چا حصې را یو ځای کړي، 2-3 کسان را یو ځای شوي، هغه حصې را یو ځای کړي وي. نو دغه حصو کې تاسو داسې کار وکړئ چې دا غریب خلک وي نو خیر د مناسبه ګټه دی نه کوئ، لکه زیاته ګټه په دغه کوئ. بهرحال د قربانۍ حوالې سره دغه دی اختر رانږدې دی، د خوشحالۍ موقع ده او خوشحالي مانځل پکار دي، غمونه لرې کوي. په دغه اخترونو باندې یو ځل بیا وایم چې خلکو له تعزیتونو له مه ځئ، د خلکو غمونه مه راتازه کوئ. دا خوشحالي ده الله تعالی راکړې ده، دا خوشحالي ومانځئ. بله غټه خبره دا ده چې دا څاروي غوند فرج کې میږدئ، دا څاروي درې سې کوئ.
ستاسو د رشتہ دارانو د مسکینانو غریبانانو دې کې حصه ده. هغه خلک کوم چې بنګلو کې اوسي او کوم چې ټاونونو کې اوسي هغوی اکثر له دا خبره کوي چې زموږ سره خوا و شا کې غریب خلک نشته. نو زه تاسو ته غریب خلک ښیم. څاروی چې حلال کوي خپلو رشتہ دارانو ته خپل حصه ورکوي، خپله حصه خپل دغه کې کېدی، نو نورې حصې به یو ګاډۍ در سره وي، هغې کې به وړې وړې حصې جوړې کوي، را به شي دي چوکونو باندې غریبانان مزدوران ناست دي، هغوی له به خپلې حصې ور ورسوئ. خو دغه درې واړه حصې فریج کېښول دا ګوره ډېره نامناسبه ده. بله خبره دا ده، دې خبرې م خیال وساتئ چې کله موږ څاروي حلال کړو نو له حصې مسې نه شي وي، د غریبانانو هغه حصه مو ته نه دغه کړي چې لکه اینا کلیجي وغیره ولېږو دا را پخه کره ویړه. آیا دغې کلیجې کې ولې د دې حصه نه وه، څه د غریبانانو یا د اقربو حصه نه وه؟ دې ټولو خبرو ته خیال پاملرنه پکار ده. نو زما په خیال چې دغه ټولې خبرې مونږ او تاسو وکړو. بله خبره دا ده چې مونږ عقلي کل نه یو، علما کرام شته، د هغوی خبرې واورئ، د هغوی نه د قربانۍ لوازمات واورئ، فرایض واورئ چې قرباني څه ته وایي او قرباني به څنګه کېږي. په لوی الله مو سپارم. انشاءالله نیکسټ پروګرام کې به بیا تاسو سره مخامخ کېږم. د دې دا ریټونه مې درته ووایي تقریبا 3 په باندې 3 یا 2.5 تقریبا داسې ریټونه دي د وین څاروي. کېدای شي میخین څاروی چې کوم دی هغه دې نه لږ ارزان وي، ځکه د هغې غوښه ښه وي چې ګرمه وي او دا لږه کچه وي، پخېږي زر. د دې ریټونه فلحال دغه دی، خو دغه ټولو څیزونو ته خیال ساتئ چې په غاښ پوره وي، پمه یې ماته را ماته ني، یا ړوند ني یا لکې کټ نه وي چې قرباني پرې کېږي د قربانۍ قابل وي. داسې څاروی دی. ډېره مننه، خوشحاله وباد.